نن د سره یو بهترین واقعه ذکر کومه ستاسو مخې ته زه وړاندې کومه. ډېره بهترینه واقعه ده، لږه مزه لږ خوند ترې والی. او بله خبره ده چې بیا ځان سره سوچ وکړئ چې آیا موږ داسې کوو او که نه کوو. یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام ناستو په مجلس کې. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ای زما صحابه کرامو، وی جنتي ښځه کم یوه ده؟ یو صحابي به ووي یا رسول الله جنتي ښځه خو هغه ده چې ډېر منځونه یې کړي وي، هغه به جنتي وي. یو صحابي پکې وي یا د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه هغه ده چې هغه ټول عمر ذکرونه تلاوتونه کوي. یو صحابي پکې وي د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه هغه ده چې هغه هر ټیم الله ته په سجده وي. یا رسول الله جنتي ښځه دغه ده. علي رضی الله تعالی عنه چې کوم دی هغه کور ته منډې کړې لاړې، وایي هی فاطمه هی فاطمه راشه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، هغه وفرمیل چې جنتي ښځه کم یوه ده، زه ورله څه جواب ورکم؟ فاطمه خو د چا لور وه، هغې ورله ډېر بهترین جواب ورکو، وایي ورشه زما بابا جان ته دا خبره وکړه. علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی جنتي ښځه هغه ده چې د هغې نظر په بل زنانه مطلب په یو نارینه باندې د هغه نظر نه شوی، او جنتي ښځه هغه ده چې د سړي نظر په دغه زنانه نه شوی او د دغې زنانه نظر په پردي سړي نه شوی. وی جنتي ښځه دا ده. علي رضی الله تعالی عنه لاړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې کېناستو، عرض ورته کوي ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه خو هغه ده چې د یو نارینه غیر محرمه سړي نظر دا په دغه زنانه نه شوی او د دغې زنانه نظر هم په غیر محرم باندې نه شوی. و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه دغه ده. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا درته چا ووي؟ دا درته فاطمه ووي. فاطمه خو د چا لور وه. یو وارې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي ای فاطمې وګوره که نه، وګوره سپوږمۍ راختې ده. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کوم دی لاندې ګوري، عرض ورته کوي او بابا جانه راختې ده. بیا ورته د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ای فاطمه ته وګوره که نه سپوږمۍ راختې ده. فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا لاندې ګوري او بابا جانه راختې ده. په درېیمه پیره ته بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي فاطمه ته وګوره که نه او سپوږمۍ راختې ده، ته ولې نه ګورې؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي ای بابا جانه زه دې سپوږمۍ ته ځکه نه ګورم چې دا د اولنو ورځو ده او په دې ورځو ورته سړي ګوري، هسې نه چې زما نظر او د سړو نظر دا برابر شي. سبحان الله، داسې پردناکې داسې حیاناکې بیبیانې داسې حیاناکې لوریانې د چا وي؟ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وي. د هغې نه به موږ عبرت اخلو، موږ به دغه شان د هغې واقعات ګورو، د هغې سیرت به ګورو، موږ ته به پته لګي. یو وارې نبی علیه الصلاة والسلام په فاطمه رضی الله تعالی عنها پسې رالی، عرض ورته کوي ای زما بچیه راځه چې زمونږ کره لاړ شو. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي بابا جان علي رضی الله تعالی عنه کور کې نشته، بابا جان علي کور کې نشته، زه څنګه لاړه شم بې اجازته؟ دغه دی لږ ساعت تېر شو چې علي رضی الله تعالی عنه کور ته رالی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي تاسو فاطمه رضی الله تعالی عنه ته څه ویل غواړئ؟ عرض ورته کوي ما ورته وی راځه چې زمونږ کره نن لاړ شو، خو دی وی نه علي بار دی. نو د خاوند څومره تابعداري وکړل، د دواړو جهانو سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې راځه ځو. خو هغې بیا هم د خپل خاوند تابعداري وکړه، وی ورېږه بابا جانه چې زما خاوند راشي زه یې تپوس وکړم نو ځو به. بیا دغه شان چې ورسره روان شو وی راځئ چې ځو. علي رضی الله تعالی عنه ورسره هم روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دی، بیا ورپسې فاطمه رضی الله تعالی عنها ده او دغه شان ورپسې بیا علي رضی الله تعالی عنه دی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل فاطمه علي رضی الله تعالی عنه را مخې ته کا، ته وروسته راځه او ته څه فرمایي ای بابا جانه چې چاته پته ونه لګي چې په دې لار باندې فاطمه رضی الله فاطمه تللې ده. ولې؟
اس نه چې خلک وګوري چې زما د خپو دا چاپونه دي ستاسو د خپو په چاپونو باندې زخ پېږدم چې زما د خپو د چاپونو د پاسه علي خپې کېږي چې چاته پته ونه لګي چې دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها قدم دی وایي چې چاته پته ونه لګي او نن سبا وګوره زموږ زنانه څه حال کوي په ځان هغوی خو چې بازارونو ته ځینو په ځان کمې نخرې کوي کمې لوبې کوي تاسو وګورئ وایي تاسو د هغوی نه ښه ویسو تاسو د عایشې رضی الله تعالی عنها نه ښه ویسو هغه څومره حیاناکه څومره پردناکه نن سبا خو هغه اکثریت چې مونږ چاته ووایو زنانو ته اکثریت زموږ رشته دار یې مونږ ورته تاسو داسې فضول مه ګرځئ دا هغې مونږ ته وایي اکثریت داسې ښځې وي هغې وایي دغه وایي زموږ زړونه پاک دي مړه وایي زړونو له اعتبار دی نو ولې زړونه د هغوی ګنده نعوذ بالله څخه د هغوی زړونه ستاسو نه ډېر بهترین زړونه ستاسو نه بهترینې ستاسو نه حیاناکې وي خو بیا به یم پرده کوله عرض مې کو د دې خبرې مقصد مې هم دا دی چې تاسو خپل کور کې چې کوم دی پرده کوئ